بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د کاریزات ټول ولس ته د ایگزیکټیو کمیټې د کاریزات بحالي له طرفه زه سلامونه. څنګه چې عزیزانو تاسو ته معلومه ده چې د 6 اپریل د درنې بعد چې کومه سرکاري کمیټې سرکار نامینیټ کړه د مذاکراتو دپاره د ضلع بحالۍ، په هغه کې دوی کریشن لیکلی وو. کمیټۍ له موږ سره پر هغه راضي سوه، اګري سوه، ریسټوریشن یې موږ ته راکړئ. ولس کاریزاتو ته دا تسلي ورکوو چې له هغه ورځې دستۍ کمیټۍ چې ایگزیکټیو کمیټۍ ده دلته ګرده ممبران ناست دي، د تحصیل نانا صاحب ملګري ناست دي، د تحصیل خانوزۍ او تحصیل بوستان ایگزیکټیو کمیټۍ ملګري ناست دي. نن دلته اجلاس وسو په میل کې په بوستان کې. نن 25 اپریل د هفتې ورځ ده. ولس کاریزات ته دا تسلي او ډاډ ورکوو چې له 6 اپریل زموږ مسلسل د سرکاري کمیټۍ سره د روزانه پر بنیاد په رابطه کې یو او کم کار چې پر مخ روان دی د ضلع د بحالۍ هغه ډېر مطمئنه روان دی او په هغه اجلاسو کې موږ یو شرکت کړی دی. بل اجلاس به په روانه هفته کې ورځ وي انشاءالله. ته به بیا خبروو. مطمئن اوسئ، د چا په سازشو کې مه راځئ. دا کم خلک چې زموږ د تحصیلو په مابین کې یا د خلکو په مابین کې کوششونه روان کړي دي، هغه کوششونه به قطعا نسي کامیابه ستی په اتحاد او په اتفاق باندې. سلام پیښوو ستی و اتحاد او اتفاق ته. علامه آباد لره. سلام علیکم. د کاریزاتو تمامو ملګرو ته ډاډ ورکوم چې تی کوم جدوجهد وکړئ. الحمدلله چې بیا کومه کمیټۍ د سرکار جوړه سوله، سرکار کومه کمیټۍ چې وه هغه یې باقاعده کار شروع کړي. موږ د روزانه پر بنیاد باندې له هغو سره رابطه لرو. موږ له خپلو جمهورۍ څخه آګاه هم یو او ځیرک هم یو ورته او موږ وخت هم ورکوي. دا پریشاني مه کوئ چې د مجلس ورک شولئ، بلکې موږ د روزانه پر بنیاد باندې د ایگزیکټیو کمیټۍ د سرکار د کمیټۍ سره باقاعده رابطه لرو. تر کومه حده پورې د ضلع تعالی پر مجلس دی درو سره ولسي کمیټۍ د نانا صاحب، د خانوزۍ، د بوستان، تمام سیاسي پارټیانو، تمام قبایلي زعما، دغه تمام امور چې نن یې ځینې خلک د خپلې سیاسي شوبازي دپاره نن دلته پر میډیا باندې دوی ګایږي نه، موږ متفقه طور تمام سپارښتات په سرکار ته باقاعده په تحریک کې جمع کړل. تمام سیاسي پارټیانې، تمام ولسي کمیټۍ، تمام قومي ځوانان هغه پر دغه متفق دي. موږ په مابین کې یو اختلاف هم نشته. کوم څوک چې دلته نن د ځینې کسان یې دلته خپلې مهرې ګرځولي دي چې د هغه په ذریعه باندې د ولس په مابین کې انتشار پیدا کړي، انشاءالله دغه سازش به د کاریزاتو د عوامو په مابین کې د نفرت د پیدا کولو دا سازش کامیابه نه شي. موږ به انشاءالله متفق یو او انشاءالله تعالی موږ په ډېر ښه انداز خپل نصیب الله د خپل منظري مقصود ته ځان رسوو. په اخر کې یو بیا د تمام سوشل میډیا او د ملګرو تمام د کاریزاتو ځوانانو ته دا پیغام ورکوم چې زموږ لخوا به کار د چا د کوم مجلسونو څوک کوي هغه د خپل سیاسي ساق د بچاولو دپاره کوي. له موږ دغه یو فکر نشته. موږ خپل کار د دستور په انتهایي مؤثر انداز باندې موږ روان کړی دی او انشاءالله خپل پای تکمیل ته به رسیږي. ته یې غم وباسه.